دی علماء کرامو دی مسلمانانو دی زنانو نارینو د مسلمانانو د پاکستان په بنیاد کې خپل د بدن غوغې کېښودي دي. نن چې دا پاکستان سرسبز و شاداب تاسو وینئ په دې پاکستان په ګلستان کې په دې چمن کې دې چمن ته که د آبیارۍ ضرورت راغلی دی د اوبخر ضرورت راغلی په دې کې د مسلمانانو وینې پرتې دي محترمو په وینو باندې د ګلستان او دې چمن ته اوبخر ورکړی دی. دا ملک داسې نه دی آزاد شوی چې څنګه ما او تا دې سره کم نن سلوک کوو. نن مسلمان دې حد ته راورسېده چې هغه دې نه خبر نه دی چې زما د ملک خلک چې د دې ملک دپاره شهیدان شوي مسلمانان د قیامت په ورځ به زما په دې ګریوان کې لاس اچوي چې موږ دا ملک د دې ډمتوب دپاره ازادو، موږ دا ملک د دې ظلم دپاره ازادو، موږ دا ملک د دې بېحیایۍ دپاره ازادو. په الله قسم د دغه شهیدانو دغه علماء دیوبند لاسونه به زموږ او ستاسو په ګریوان کې به پراته وي چې د دې بېحیایۍ دپاره خو ما ملک نه غوښته، ما چې آزاد ملک غوښته، ما پکې د خپلو خویندو د میندو عزتونه تار تار کولو ته ما پې هغه قرباني کړي، ما پې خپل سرونه قربان کړي، ما پې خپل بچي قربان کړي، ما پې خپل مال دولت قربان کړي، د دې روز دپاره مې نه قربانو. محترمو دغه شهیدان به د قیامت پر ورځ زما او تا نه تپوس کېږي به نه به کوي. دا که آزادو د لا اله الا الله دپاره آزاد شوی چې په دې ملک کې به قانون د اسلامي، په دې ملک کې به مسلمان د دین اسلام مطابق ژوند تېروي، په دې ملک کې به مسلمان په ده باندې به د اذان پابندي نه وي، په ده باندې به د مونځ پابندي نه وي. لہذا محترمو د هغې دپاره دا ملک آزاد شوی. نن 14 اګست باندې خلک ډمتوب وکړي. پکار خو دا وه چې نن مسلمان په 14 اګست باندې د دې په شپه باندې او ورسره په ورځ باندې دې تهجد د شپې ولاړ وي، د شپې تهجد کړی وي، د ورځې نفلونه کړی وي، روژې نیولې وي، ذکر اذکار کړی وي، دعاګانې کړی وي، کم سے کم که نورې څه نشو کولی 2 رکعات شکرانې نفل کړی وي چې ربه ستا لاک شکر دی چې ماله د ځان له ملک را کړی دی. نن د هغه خلکو تپوس وکړئ حال وګورئ چې څوک د غیر په تسلط کې اوسېږي او ځان ته مسلمانان وایي او دي مسلمانان خو هغه د شریعت مطابق جون نشي تېرولی. د پیغمبر علیه السلام دا ګیره دا سنت ته ما ورته په خپله خوښه باندې پرېږدو. الله یې ټول ته د پرېښودو توفیق نصیبه کړي د سنت مطابق. داسې ملکونه شته محترمو هغوی دا ګیره نشي پرېښودی که پرېږدي هلته به د ملک نه اجازت غواړي چې زه پرېږدم ولې پرېږدم. هغوی به تپوس هم کوي، تاله به سرټیفیکیټ درکوي، تاله به یو قسم له کارډ درکوي چې ته ګیره پرېښودی شي، اجازتنامه ورنه نه شي پرېښودی. داسې ملکونه شته په اذان پکې پابندي ده، داسې ملکونه شته په جمع پکې پابندي شته، داسې ملکونه شته د قرآن په تلاوت پکې پابندي شته. دا خلک هسې وایي په پلانکي ملک کې ازادي ده، هیڅ مسلمان ته ازادي نشته. غریبانان کم مشکل سره وخت تېروي هغه خلکو ته معلوم دي چا چې لیدلي دي.